بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو ورور ام اس خان د ام اس خان ابشر تاسو په خدمت کې حاضر یو. ملګرو تاسو کتلی شئ نن موږ راغلي یو شهید ته. زموږ د کرمین صاحب به تاسو ته د شهید کوم ویوز چې وښیي چې ډېر بهترین ویو ورکوي. نن سبا وخت کې دلته واوره هم شوې ده، ډېر په ګڼ تعداد سره شوې ده او ټول هغې ګیر کړې ده، خپل لپیټ کې اخیستې ده واورې. نو موږ راغلي یو او د دې په چکر باندې انشاءالله موږ انجوای وکړه او نور به هم انجوای کوو. زموږ سره خپل د کلاس ملګري دي، په دې کې زموږ سره دا احسان دی، ابهام دی، صلاح بای دی، ابوطلحه دی. زموږ یو ایګزام و، د ایګزام نه بعد زموږ اخري لاس پیپر و. لاس پیپر وشو، موږ د پوری شو. د هغې نه بعد د ملګرو داسې ډیسایډ کړه چې لاړ به شو شهید ته. واوره به هم انجوای کړو، ټول ډېر بهترینه مزې وکړه او نور به هم موږ د دې نه مزې اخلو. څوک هم چې کتونکي دي زموږ هغې ته درخواست دی چې تاسو راشئ، د شهید چکر ووایئ. دا ډېر بهترین ځای دی، واوره شوې ده او ښه ځانه انجوای وکړئ، ښه بهترین. او ملګرو زه واوره ګوړه هم راغستې ده، په دغه کې به کار کوي. ودې ده زموږ سره نه ده، کوم ګوړه هم راغلې ده. دا خواهش و چې دا ګوړه به انشاءالله موږ په واوره پسې فالوده به زیاته وکړو. نور باقي خبرې زموږ سره ابهام به یې وکړي، د دې څه خیالیت دي د واورې باره کې. یو چک ووه، ګوړه ورته ووه. ابهام بھائی مهرباني صحیح سیریس تاسو کتونکو ته ام اس خان افیشل پیج نه کتونکو ته سلامونه. بالکل مونږه پیپر ختم شو، اوس د پیپرو نه بعد کوم زمونږ لاس پیپرو ملګرو داسې شاړ غوندې کې ټور اساس کو چې مطلب مونږ ریفریشمنټ لپاره نو ریفریشمنټ مونږ رالو دلته شهید ته چې ډېر ښکلې واورې شوي دي او ډېر خوانې بل ملګري هم ډېر مخلص ښایسته اخلاقي ډېر خوانې وکړو. نو تاسو ته هم دغه دعوت درکوو چې راشئ او دا یو خو دا شهید به ایکسپلور شي، زبونه به ایکسپلور شي، بل داس واورو نه به خوانه موږ سره زمونږ ملګری صلاح الدین بای ولاړ دی، زمونږ ناظم صاحب هم دی، ځکه چې دا جماعت اسلامي پارټۍ کې ډېر اکټیو ممبر دی او ډېر بهترین رول ورکوي. نو دا به هم تاسو سره د خپل خیالات اظهار وکړي او د دې موسمو په حواله سره او د واور په حواله سره به تاسو سره څه بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې د سید الله صاحب او ابهام صاحب او ستاسو ډېره زیاته شکریا ده که راغلي یو. موږ چکر باندې راغلي یو، خو زموږ سره چې کوم کسان نو ډېر بهترین کسان. البته زما زړه نورې خبرې کول غواړي، خو دا ټایم داسې ده چې قدرمنو کتونکو زموږ سره زموږ بل ملګری ابوطلحه دی، وختي کیمره نیولې وه نو بیزي و، اوس راغی زموږ سره فرنټ ته. نو دوی به هم تاسو سره د خپلو خیالاتو اظهار وکړي او دوی نه څه واورو. طلحه بھائی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو پته چې موږ راغلي یو شهید ته او داسې د ایګزام سلسله مو عبور شوي هم د سټډي د وجې نه، خو به هر حال موږ ته څه ټایم میلاو شو. برابرۍ وخت دی دلته چې کوم دی تقریبا وایي چې 3 ریپورټه واوره شوې ده. نو زه به نور څه نشم ویلی، خو دلته د څومره خلک دي را دي شي او د شاهي نه دې مزې واخلي، خوند دې واخلي. خو به هر حال نو د دې نه مخکې یو څو انسټرکشن بیانول هم پکار دي، ځکه چې دې داسې ځایونه دي چې په واورو کې پټ دي، خو به هر حال هغه ډېر جوور دي. نو لہٰذا موږ تاسو ته دا ریکویسټ کوو چې دا دلته راځي په احتیاط سره کوم دی چلیږئ، یو بل سره ریزنینګ مه کوئ، ځکه چې دا ځای دی ډېر خطرناک ځای هم دی. به هر حال دلته چې کوم دی فورسز هم پراته دي، نو داسې وداوت دغه پکې نشته دی خطره. خو به هر حال تاسو هم دلته د شهید ته راشئ. والسلام. قدرمنو کتونکو تاسو زموږ ملګرو هم تاسو د خپل خیالاتو اظهار وکړو او زموږ د ملګرو کې ډېر بهترینه خبره دا وکړه چې تاسو راځئ نه کیرفولي راځئ، ځکه چې دا ځای دی د خطرې سره هم مخامخ کېدی شئ. نو کوشش کوئ چې ریزنینګ ونه کړئ په دې سره. په دې کې اکثر واړه وشتل کې کوشل کوئ نو په داسې ځای کې کوئ لکه چې لکه سیفټي ځای کې اوار ځای کې کوئ، نو تاسو لپاره به دا بهتره وي. نو نور ملګري تاسو څومره هم کتونکي دي نو هغې ته زموږ درخواست دی چې راشئ او د شهید انجوای کړئ، د موسم انجوای کړئ، د واوره انجوای کړئ او د ژوند نه مزې واخلئ. بھائی ډېر ابهام صاحب تاسو ته د ویوز چې کوم دي د شهید او د غرونو او د واورو دا به تاسو ته وښایي په خپله کې مې په سترګو.